بیان د دوایرو یا الدوائر الارضیه زمکې باندې چې کومې دایرې فرض کړلی شوي دي د هغې بیان ټیک ده. د دې سبق تعلق هغه د جغرافیې سره دی ټیک ده. دا ګویا کې هغه جغرافیې بحث دی. دا ګلوب چې وي که نه نو دا د دې کره ارض یو خاکه ده. کره ارض څه ده؟ یو خاکه، یو نقشه ده ټیک ده. دا دغه کره ارض داسې په یو مخصوص شکل کې ښیي چې داسې شی دی دا ټول ټیک ده. نور داسې ونه چې ګوره دا هغه ځمکه دا پلاستیک دی د پلاستیک نه جوړه ده خو دا د هغې کره ارض یو خاکه ده. په دې باندې بیا مختلف قسم کرښې راښکوللی شوي راښکلي دي څه پې داسې او څه پې داسې ټیک ده. دا ټولې په دې ځمکه باندې هم دي خو په ځمکه باندې فرض دي صرف داسې نه چې داسې نالۍ پکې تللي یا پې چونې کرښې دي پې چونه یې پې راښکلې ده یا پې نور څه ده اوسپنې داسې څه کرښې تللي دي شته پې نه ټیک ده. خو فرض کې به ټیک ده. ښه اوس دا ځمکه چې ده ټیک ده د دې د یو طرف ته د دې حرکت چې دی نو محوري حرکت دی. په ځای چې کوم حرکت کوي نو دې د محوري حرکت وي. دویم حرکت د دې مداري حرکت دی د نور نه ګیر چاپېره داسې ټیک شو نه. د دې خپله کومبه هم ده خپل خاندان شته. د دې په خاندان کې د دې یوه لور ده صرف هغه سپوږمۍ ده ټیک شوله. نور هغه بچي مچي او نور څوک یې نشتي. یک یوه سپوږمۍ ده د دې په کومبه کې او هغه د دې نه بیا ګیر چاپېره ګرځي. نو دا ځمکه سره د هغې خپلې سپوږمۍ ده دا بیا د نور نه ګیر چاپېره نسي ګرځي. پوه شوې؟ دغه حرکت دغې ته مداري حرکت وي. دې ته څه وي؟ مداري حرکت ټیک ده. هغه ګردش غونته کې دی بیا. او دویم حرکت دا کوي دا په ځای داسې حرکت کوي دې ته محوري حرکت وي ټیک ده. د دې محوري حرکت یو چکر د دې پوره کېږي په 24 غنټو کې. اختلاف اللیل والنهار په دې محوري حرکت بنا ده. الله یې راولي خو ظاهري سبب یې څه شی دی؟ د دې ځمکې دا حرکت ټیک ده. د موسمونو تبدیلي چې ده ژمی دی اوړی دی سپرلی دی خزان دی د دغې تعلق د دې د مداري حرکت سره دی. انور لای چې ګر چاپېره ګرځي او دغه د مداري حرکت د دې بیا په کال کې یو چکر دی. په 365 ورځو کې تقریبا دا یو چکر پوره کوي. پوه شوې؟ دا چې دا محوري حرکت کوي نو گویا کې دا یو کره متحرکه شوه که نه شو نه چې حرکت محوري چې هلره ثابت دی خو جو هغه شی متحرک شو که نه ټیک ده. یا متحرک وی دی ده چې ذات مع الحرکت ټیک شوله. ذات سره د حرکت محوري نه دغه متحرک شو ټیک ده. او متحرک کره چې وي نو په دې کې بیا هغه یو خط وي چې هغه حرکت نه کوي ټیک ده. هغه پکې ساکن وي او دغې ساکن خط ته په دې کې ویلی کېږي محور یا ورته په انګریزۍ کې ایکسیس وي. دغې ته څه ویلی کېږي؟ محور ټیک شوله. او د دغې محور دا دواړه سرونه چې وي نو هغې ته ویلی کېږي قطبین. هغې ته څه ویلی کېږي؟ قطبین. نو د دې ځمکې محور دواړه سرونه چې دي
یو ته وایي قطب شمالي او بل ته وایي قطب جنوبي. وشوله بیا دا هیئت دانان راولګېدل دا فلکیین چې دي او دوی داسې چل وکړو چې دغه پلانکې ځای د دې قطب شمالي دی او دا پلانکې ځای قطب جنوبي دی. نو د قطب شمالي نه د قطب جنوبي پورې چې تقسیم د دې دنیا وکړو د کره ارض تقسیم وکړو. ٹھیک نه؟ نو هر سړي ته به پته لګي چې یاره زه په کم ځای کې یم چې زه به کم ځای کې واقع یم زما علاقه د کم ځای سره تعلق ساتي دا د ځمکې په کومه حصه باندې ده. ٹھیک ده؟ او که چاته یو ځای نه معلوم اوستانه د بوسو چې دا ځای کم ځای نو ته به ورته خوی شي دا په پلان کې داسې به لاړ شي داسې به لاړ شي داسې به لاړ شي داسې به لاړ شي دروازه به وټکي. څوک چې تپوس کوي داسې کوي که نه د بازار کې تپوس وکړي یاره جي کباړ دی بوټانو دکان کم ځای دی جوی داسې دیخي طرف ته لاړ شه 5 دکانونه پرېږده بیا هغې کوڅې طرف ته راوګرځه هلته 2 دکانونه پرېږده درېیم به د بوټانو دکان داسې وایي که نه دقه رنګې چې وایي چې راشه چې حدبندي وکړو د دې ځمکې چې وایي ګورو چې چاته یو ځای نه معلوم دغه او هغه د چا نه تپوس وکړي هغه ورته ښودلی شي چې دا پلانکی علاقه په دې ځای کې ده. ټیک ده؟ نو د دغې حدبندۍ دپاره تقسیم د دې کره ارض وکړو. نو هغه داسې تقسیم یې ورلم وکړو داسې دایرې پکې هم جوړې کړې چې هغه ځمکه یې تقسیم کړه شمال او جنوب ته چې دا خطه شمالي ده او دا خطه جنوبي ده. ٹھیک ده؟ لکه مثال په طور په دې ځای باندې یو کرښه داسې راغلی ده نو دې کرښې دا ځمکه 2 ځایه کړې ده دا علاقه شمالي علاقه شوه او دا د دې کرښې نه کومه علاقه شوه جنوبي. په دې ځای باندې دا کرښه راښکله نو دا علاقه ټوله شمالي علاقه شوه دا څه شو جنوبي علاقه شو. پوه شوې؟ نو داسې شرقن غربن ورله تقسیم وکړو نو د هغې د وجې نه هغه زمونږ سره خطه شمالي او خطه جنوبي په وجود کې راغله. پوه شوې؟ اوس چې دا تقسیم یې کوو چې د یو حصه شمالي شي بل حصه جنوبي شي نو په دې کې به ابتدا د کوم ځای نه وکړو چې د دغې ځای نه به نمبر یې به ولم بیا ورکوي که نه هسې خو به تقسیم نه کوي نمبر یې به ورکوي چې دا علاقه دومره لرې ده دومره نږدې ده خو نمبر به یې بیایي که نه ته چې تا ته څوک وایي لکه بردان کم ځای ته وایي 2 کیلومیټره لرې دی هلکه کوواټ کم ځای دی 2 کیلومیټره لرې دی پېښور څومره لرې دی 2 کیلومیټره خدای دې بیخ وباسه بیخ دې وایي وځه دوره سمانه ووایه راته چې 100 کیلومیټره 50 کیلومیټره 80 کیلومیټر څومره دغه خو جواب نه دی که نه پوه شوې که نه خو په خپله مجهول دی مبهم شی دی هغې خو جواب نه جوړېږي که نه ٹھیک ده نو دا ترتیب یې وکړو چې یاره په دې کره ارض باندې کم داسې یو نقطه او کم داسې یو ځای خاص کړو چې د هغې نه شروع کړو او دا ځمکه تقسیم کړو خطه شمالي او خطه جنوبي نو په هغې کې راوویستلو چې یاره د ځمکې په دې کره ارض چې د ټولو نه غټه کومه دایره جوړېږي دایره عظیمه ګوره په کره کې یوی او باقي ټولې دایرې صغیرې وی د دې د دایره عظیمه چې ده وی دا به روباسو وی دا به ورله مرکز وګرځو د دې نه چې بیا کم طرف ته څوک څوره سیوا کېږي چې وایي به چې دی 2 ډیګرۍ لرې دی 3 لرې دی 10 لرې دی 6 لرې دی 10 لرې دی وشوله نو هغه دایره عظیمه هغې ته بیا نوم ورکړو د خط استوا هغې ته یې نوم ورکړو د خط استوا دا بلکل په دې منځ چې دا یې وتلې ده
پوه شوې به که ته غټ چاکو راوالی او د دې خط استوا باندې دا ټوله ځمکه کټ کړي او بیا یو حصه یوې تلې یو چابړي ته واچوې بلبلې ته بالکل انچه فرق به پکې نه ګیټۍ فرق به پکې نه راځي پوه شوې به بالکل برابر یو سوال پیدا کېږي چې دا خط استوا یې په دې داسې طرف باندې راښکته قطبینو سره یې ولې نه دغې سره دا طول البلد بیا راښکلي دي هغه طولن دي او عرضن تقسیم طولن تقسیم کې بیا هغه رنګ راځي عرضن تقسیم یې ورله کاو نو عرضن کې ورله مرکز په طولن کې هم بیا مرکز ګرځي اب هم راځي خط ګرینیج بیا ام القرى نور زینو پای کې اختلاف ته جزایر خالدات دغه هم وایو ان شاء الله او عرضن تقسیم چې کې نو دا غیر لپاره مرکز پکار دی غیر له مرکز سو ګرځاو خط استوا کدی مطلب دا شو چې د قطبینو په بیخي مخامخ په مینځ دا خط استوا ګوره دا قطب شمالي دی دا قطب جنوبي دی د بالکل په منځ دا خط استوا ده د دې خط استوا نه 90 درجه بیا دی خوا دی او 90 دی ٹھیک شو یعنی پیکس نیمه دی خوا ده نیمه دنیا دی خوا ده ٹھیک شو لا او دی خط استوا له ورکړه چې دا 0 درجه عرض البلد دی عرض البلد 0 دا خط استوا نو بیا جوز د خط استوا نو څوک شمال طرف ته دي جویدا شمالي ملکونه دي او چې څوک جنوب طرف ته دي دا جنوبي ملکونه دي موږ شمال طرف ته یو ٹھیک شو نو زموږ ملک دا په شمالي ملکونو کې راځي دا علاقه شمال طرف ته په شمالي ملکونو کې راځي نو بیا څوک خاص په خط استوا باندې بعضي ملکونه دي لکه ګورای د ملیشیا د دې سره دا خط استوا باندې تقریبا راځي ورته ها نه د ملیشیا راته وایم که نه کینیا شو دا په خط استوا راځي کانګو دا په خط استوا راځي ګابن په خط استوا راځي دغه رنګې کولمبیا دې صحیح په خط استوا باندې بالکل راځي ٹھیک شو نه داسې نور ملکونه ٹھیک ده نو چې څومره دې بیا څوک لرې و د دور هغه وي چې یاره دا پلان کې ملک په دې عرض البلد دی موږ چې خپل پاکستان وخت بیا د خپل علاقه د دې ځای تقریبا 34 عرض البلد به وي 34 نو موږ د خط دې معنا دا ده چې موږ په 34 شو که نه د دې مطلب دا دی خط استوا 0 ده که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د دې ځای پورې چې راسې 90 نو موږ تېنه په 34 باندې یو موږ په څو یو 34 بیا 35 36 37 د 90 پورې چې ځي بالکل قطب شمالي له به ورسي ٹھیک ده موږ دې په څه باندې واقع یو په 34 نه سره نه دا یو د دې چې تقسیم کړي دا یو پوه به دا یو دا غټ ګلوبونه باغې باندې بیا لږ دا غټه ورکړي ٹھیک شو ګوره